الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 متفق عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزتمندو قدرمندو الله جل جلاله بمن وتاسو باندې رحم او کرم وکړه. رمضان میاشت را قریبه شوه، ورځ دوه پاتې دي. الله جل جلاله یو ډېر لوی غټ فضل او کرم په موتا باندې وکړي چې دا میاشت راباندې راوستي. اوس یو مسله چلېږي، هغه په دې وخت کې دا ده چې تحري وکړو مونږ د دې میاشتې چې آیا روژه به څه طریقې سره مونږ نیسو او په کومه ورځ باندې به نیسو. نبي کریم صلی الله علیه وسلم د دې دپاره طریقې کار فرمایي. اے بندگانو، هر سړي له خو پکار دی چې په خپله باندې د میاشتو تحري وکړي، په خپله باندې میاشت وګوري. خو ارمان دا دی او افسوس دا دی چې په دې مسلمانانو کې چې مسلمان نه ونیسي، هغه ته دا پته نه وي چې اسلامي څه کال دی او اسلامي نړۍ څه چلوي. اسلامي میاشت خو لا ډېر لرې خبره چې د اسلامي کال هم ورته پته نه وي، د اسلامي تاریخ به ورته څه پته ولګي. 12 میاشتې الله جل جلاله په خپل کلام قرآن مجید کې فرمایي 12 شهرا. الله جل جلاله 12 میاشتې د دنیا د جوړېدو نه راځي خو مقرر کړي. هغه 12 میاشتو کې دا روژه هم ده. نو د دې ټولو میاشتو د هرې میاشتې د کتلو دپاره تحري پکار ده، لکه څرنګه چې مونږ تحري کوو د دې نورو میاشتو د کتلو دپاره. نو نبی علیه الصلاة والسلام د دې داستان فرمایي چې صوموا لرؤیته، ای خلکو د خپل رؤیت دپاره روژه نیسئ. د خپل رؤیت څه معنی ده؟ د خپل رؤیت دا معنی ده چې په خپله باندې تحري وکړئ، په یو علاقه کې په خپله باندې څه علما دې راجمع شي او په خپله باندې یو جماعت وټاکئ چې هغه ستاسو دپاره هره میاشت روژه نیسي، روژه ګوري. نبي کریم صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې بیا دویمه مسله دا فرمایي چې که چېرې در باندې موسم سم دی، نو په موسم چې سم دی نو په دې وخت کې د یو سړي ګواهي هم قبلېږي که چېرته یې ولیدله. خو که موسم خراب دی نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي بیا چې کوم دی د یو جماعت ګواهي به قبلېږي، نو نبي علیه السلام فرمایي چې تاسو بیا 13 شعبان ورځې پوره کړئ، د هغې نه بعد بیا روژه ونیسئ. خو افسوس او ارمان دی چې موږ په خپله باندې هم تحري نه کوو، الټه بیا موږ په علماو پسې لګیا یو چې علما پریشر واخیستو، داسې شو داسې شوه. نو اول خو ما ته خپله تحري پکار ده چې دا میاشت وګورو، ما ته خپله وګورو، تحري وکړو. خو دا خو زمونږ د علماو قدر او عزت مونږ له پکار دی چې دوی زمونږ نه دا ذمهواري اخیستې ده او دا ذمهواري هغوی ادا کوي. میاشت هم راته ګوري، هر څه راته ګوري، بیا راته محنتونه مو کوي، مشقتونه مو چک کي، ګواهان هم د لرو لرو علاقو نه راوغواړي، بیا ما تا ته اعلان وکړي. الټه بیا ما تا او دې علماو پسې خبرې کوو چې دوی پریشر واخیستو، دوی دا یې واخیستو، دوی دا یې واخیستو. هیڅ مسله نشته دی. نبی علیه الصلاة والسلام صریحي روایت دی چې د خپل رؤیت دپاره روژه نیسي. د پاکستان په والو دا لازمه نه ده چې د پاکستان والی د سعودیا سره ونیسي.